نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة آل عمران پارا نمبر 3 آیت نمبر 64 رکو نمبر 100 خلاصه در رکو پس داغین اللفظی ترجمه ټول اهل کتاب یهود نصارا مشرکین ته دعوت جراشه په یو کلمه باندې متفق شو چې په کوم باندې زمون اتفاق او اتحاد راځي هغه کلمه د شهادت اغا دین اسلام دے اغا عقیدہ توحید دا او رد دے پا اقسامو دا شرک باندے پنځه ناکار صفات دا اهل کتاب بیانیگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ورتقوا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الكتاب اے اہل کتاب یہود او نصارا تعالوا راشی الى کلمت هغا کلمیتا هغا خبرتا هغا عقید نظریتا سوائم بیننا چه برابر دا پمین زمن کی و بینکم او پمین ستاسو کی اغا صدا اللہ نعبد چی عبادت بنکو من الا اللہ سوا دا اللہ نا دغا اللہ بزمون معبود مسجود وی ولا نشرک او نب شرکو بی دهغ الله سرا شيئا حسز لرا ولا يتخذ او نبا جوړوي بعضنا زني زمنا بعضا نور زن لرا اربابا معبودا فروردگاران من دون الله سوا د الله نا لکه نشته دی فإن تولوا بس کچری هغوی مخواړوي د دغه کلمین چې په کوم باندې اتفاق او اتحاد راځي فقولوا شهدوا نورت اوای گواه اوسئ بأننا یقینا من مسلمون مسلمانان یو تابعدار یو د دغه رب ناکار صفت بیانی چې د ابراهیم علیه السلام نسبت یهودیت یا نصرانیت تکی الان کې د دوی په کتابونو کې خبره د اسلام و ابراهیم علیه السلام ډیر مخکې تیر دی او د دې کتابونو خروستو راغلي دي پغې کوم دا نو بلکې دا خو دوی جوړ کړی شوی دین دی یا اهل الكتاب اے اهل کتاب یهود او نصارا لم تحاجون اولی بحثونه کوي تاسو خبري کوي تاسو جګړې کوي تاسو فی ابراهیم په باره د حضرت ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراة او نه دی نازل شوی التوراة والانجیل او انجیل الا من بعده مگر رستو د حضرت ابراهیم علیه السلام نا افلا تعقلون آیت سود عقل نکار ناخلی ها انتم خبردار تاسو هؤلاء اغا خسانی اغا خلقی حاججتم جگڑ کوئی تاسو بحثن کوئی تاسو فیما پاغسکی لکم چویستاسو دا پارا به پاغی کی علم سعلم او پوها فلم تحاجونا پس اولی جگڑی کوئی تاسو اولی بحثونا کوئی تاسو فیما پاغسکی لیس لکم چه نشتد تاسو لرا به پاغی باندې علم صفوها والله يعلم الا پوهیږي وانتم او تاسو لا تعلمون نپوهیږئ نو ځان پوه کوي د ابراهیم علیه السلام عقیدت سوا د هغه تابعداري کوونکي څوک دي څوک ما كان ابراهیم نو حضرت ابراهیم علیه السلام یهودی مکه ورته دغه نسبت ولا نصرانیا او نصرانیو مکوی ورته دغه نسبت دا خستاسو د ځان نه جوړ کړی شوی دین دی ولکن کانا لیکن او هغه ابراهیم علیه السلام حنیفا مسلما پنی غلارا کلکو مضبوطو په توحید باندې مسلما او تابعدارو منون کې حکم د الله او تاسو د الله حکم نه منئ وما كان من المشرکین او نو د مشرکانو او تاسو شرک کې مبتلا شوي
سوک عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله بچي وي، سوک عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله بچي وي، ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام پزیتلون کی سوک دی، اداغه اتباع کون کی سوک دی. ان یقینا اول الناس د ټول خلق ډیر نږدې به ابراهیم حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام للذین اتبعوه هغه خلقو چې تابعداري کړي وا په وخت او زمانہ داغه کې، او بیا دغه شنه د ټول پیغمبرانو. وهذا النبي او دا نبی دے محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري کوونکی. والذین هغه خلق آمنو کوم چې ایمان راوړی دی پر رسول الله باندې، او تاسو خو ایمان نه دی راوړی، تاسو تابعدار نه. والله ولی المؤمنین، الله دوست د مؤمنانو دی. غواړي چې الله زموږ دوست شي ایمان راوړي. دغه يهود نصارا اهل کتاب دا غوی کوشش داده چې تاسو گمراه کی. ود طائفه غواړي ځنې خلق من اهل الكتاب د يهود او نصاراونا اهل کتابونه لو يضلونکم کاش کدوی گمراه کی تاسو لرا، بیلار کی تاسو لرا، مرتد کی تاسو لرا. وما يضلون او نشي بیلار کوله هغوی الا انفسهم مگر خپلو ځانونو لرا. وما يشعرون او دی شعور نلري. ناکار صفت د دوی داهم دی چې دغه کتابونو کې د رسول الله کوم صفات اغه پټکړه اغه کې تحریف وک. یا اهل الكتاب اهل کتاب يهود او نصارى لم تکفرون ولي انکار کوي تاسو بآیات الله د آیاتونو د الله نه وانتم او تاسو تشهدون گواهی. دغه اهل کتاب يهود او نصارى حق او باطل یو ذکر حق پټ. یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق ولی ګډوډ کوي په خلق باندې حق بالباطل د باطل سرا. وتكتمون الحق او ولی پټوي حق لرا. وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې حق باطل ګډوډ کول حق پټول دا ګناه ده او بیا هم کوي.